د روس په صدر مقام ماسکو کې د روس حکومت چې کوم د افغانستان په حواله سره کوم امن کانفرنس کوم تابع کړی و یا کوم ارګنایز کړی و باوجود د کوششونو نه یعنی د افغان مسلې دوه اهم غړي چې کوم دی یو امریکا یو افغان حکومت خپل دوی انتهایی دا کوشش وکړ چې دا کانفرنس ناکام شي څنګه چې په سپتمبر په میاشت کې د لړمبه امریکای انکار وکړ بیا ورپسې افغان دولت انکار وکړ چې موږ ورته نزو بیا دوی دا وی چې ډیلی شي نو چې ډیلی شو دا وس د درې ورځې کانفرنس نن اخیری ورځ و د ورځ باندې شو نو بیا د دوی دا خیال چې کابل به ته راځي خو چې څنګه د روس حکومت اعلان وکړ نو د ډاکټر اشرف غني صاحب د دې حکومت وزارت خارجه طرف بیان ناغی چې مونږ به پکې په سرکاري یعنی دولتي سطح باندې په دې کې شرکت نکو های پیس کونسل چې کوم دی دا غي یو سپیشلی ټیم چې کوم دی د حاجی دین محمد صاحب په مشرۍ کې سلور کسیزه ټیم په دې کې شرکت وکړ څنګه چې ما وی چې دا کوششونه کېدل چې دا کانفرنس ناکام شي خو یا خدای پاک غواړي چې د افغان دا مسله نور سمیت بوزي د افغان ولس هغه د غوغه دواګانې یا د روس بهترینه سفارتکاری چې یو خو یو ولس اهمو ملکونو پاغه کې پاکستان پاغه کې روس چین پاغه کې ترکیه پاغه کې انډیا پاغه کې امریکا پاغه کې ایران دوی پکې شرکت وکړو باوجود د دې چې افغان دولت او امریکای دا پلی ډاون کو روس مغربي ملکونو هم دا وی چې رګنه دا هغه متفقه نظر نه کتل یو خدای د دې کامیابی و چې دونه ملکونو پکې شرکت وکړو دویمه خبره غټه خبره هغه دا و چې طالبانو په کلاو باندې لمبیزل باندې دوی کلاو رالل په لمبیزل باندې ماسکو ته لاړل او الته کې د افغان ډیلیګیشن چې کوم راغلو د های پیس کونسل د امریکای د یو لو لیول لاغلو خو نمائندګي و او الته کې د روس سره چې کوم دی لکه روس هغه دی چې افغان قوم چې کوم دی هغه سره یو لسکاله جهاد کړی دی بیا دا غي نه پس دا یو لس د لسکاله بلکې دینه سیوا طالبانو د امریکای سره جهاد کړی دی مطلب دا دی چې ټول په یو ځای باندې دا دشمنان هم روس امریکا او بیا روس او امریکا د یو بل خلاف دغه کړي دا د یو چت لاندې او یو خبره د افغانستان کې به امن څنګه راځي په دې باندې خبره ترې کول نو زه دا وایم چیرې دا یو ډېر لوی پروګرس و د روس لپاره اگر چې دې کې بریک تھرو ظاهره خبره ده نه کېدله ځکه چې امریکا پکې نه ده ناسته په هغه لیول باندې افغان دولت پکې نه دی ناسته خو چې کوم پیشرفت پکې وشو هغه ډېر اهم دی اگر چې دا رپورټس هم راغلي چیرې لکه حاجی محمد صاحب د دوی ټیم چې کوم دی دغه ته ووایي طالبانو ته چیرې تاسو چرته وایي او څه ټیم وایي مونږ خبرو ته تیار یو بغیر د شرایطو نه خو د طالبانو مشر چې کوم دی Abas Stanakzai صاحب دیو ته وایي چې نه دا خبرې د دې ځای نه دي دلته کې مونږ د چا سره خبرو لنه بلکې د افغانستان کې د امن په حواله سره مونږ څه کردار ادا کوي شو او د نور چا نه څه توقع لرو د هغې حواله سره مونږ راغون شو نو زه دا وایم چې باوجود د امریکای د کوشش نه چې دا ناکام شي د مغربي ممالک د کوششونو نه چې د ماسکو کانفرنس ناکام شي د افغان دولت خپل باندې بدقسمتۍ خبره ده چې دا ناکام شي هغوی دا پلی واغستله چې پکار ده چې دې کې به سره مونږ په شریکه باندې دا کانفرنس چې کوم دی چیر کو اله به مونږ چې مونږ لغټه کرسي راکې په مین کرسي باندې کینو دا زمونږ مسله ده دا کې دي شو ویلیډ پوینټ وو د دې د وجې نه هغوی پکې شرکتونه کو خو بیا زه دا وایم د پاکستان ایران ترکیه انډیا روس او د دې ملکونو د راتلو سره چې کوم دی د دې کانفرنس هغه اهمیت نورم سیوا شو ټول یو ولس ملکونو ته رالل بیا طالبانو ته رالل او د های پیس کونسل ممبران رالل نو ویل کېږي چې د توقعاتو نه زیات د ماسکو کانفرنس چې کوم دی دا یو کامیاب کانفرنس وو او ان شاء الله د افغانستان کې د امن په حواله سره د دې ډېر لوی یو کردار وي